نن موږ د جاپان حاجي صاحب او د ډاکټر ابراهیم سلارزی د دو زی ته راغلي او دو یو پرتکلف یو ډېر ښکلی افطاري پروګرام یې کړی و. الله تعالی د حاجي صاحب په مال حال کې برکت واچوي. زه د دو ډېر زیات مشکور یم چې نن یې موږ عزت راکړو، موږ ښکلا راکړه او خاص کر زموږ د هسپتال چې څومره سټاف وو، د هسپتال څومره ډاکټران هغو ټول پکې ښه په بړا چړا کې په دې پروګرام کې حصه یې واخیسته. دا اصل کې د زړونو د مینې خبرې چې کوم طرف ته زړه خوشحالي هغه طرف ته بیا خفي وځي. نو د حاجي صاحب دا ځای د ابراهیم سلارزی صاحب دا ځای دا موږ خپل کور ګڼو، د خپل کور نه کم نه ګڼو او د دو دا مینې محبتونه دا هم د چا نه څه پټ پناه نه دي. زه اګین حاجي صاحب ستاسو ډېر زیات مشکور یم چې نن د هسپتال چې څومره سټاف دی او د هسپتال د سټاف نه علاوه دا نور څومره ملګري زوی نه موږ ټولو له تاسو عزت ورکړو، خپل کور له م راوغوښته. دا زموږ کور دی، دا زموږ د ناستې پاستې ځای دی. انشاءالله موږ بیا هم راځو او الله تعالی دې په تاسو باندې خوشحالي راولي. الله تعالی دې دا کور دغه شان خوشحاله ساتي. انشاءالله موږ ورته بیا ماضي کړو او بیا زه د خپل زړه د کومې نه او د خپل د هسپتال چې څومره سټاف دی د هغو د طرفه تاسو ډېر زیات مشکور یم چې تاسو موږ دا پروګرام ارینج کړو، د افطاري م ارینج کړه. الله تعالی دې ستاسو په مال حال کې برکتونه واچوي. کوم دی نو ډاکټر راشد حسین د هسپتال د درګۍ هسپتال ډي ان ایس ډېر مشورې کوم. زمونږ نن دلته چې راغلي یو نو موږ ډاکټر ابراهیم صاحب او د هغوی والد صاحب او جاپان حاجي صاحب موږ انوایټ کړي وو دلته خپل کور ته، د نوي کور ته. د افطاري پروګرام دی او د دې د هسپتال چې څومره سټاف دی دا ټول یې انوایټ کړی دی. نو موږ خو دا غواړو چې دغه شان سوشل ګیدرینګز چې کوم دی نو کم از کم د ډاکټرانو په منځ کې او د هیلث سټاف په منځ کې کېږي چې کم از کم زموږ د هغې د وجې نه چې کوم دی د یو بل سره د مینه محبت سیوا کېږي او د هغې سره چې کوم دی یو بل ته موږ نږدې کېږو. د خوړونو کې چې کوم خیري هغه ختمېږي او د هغې سره چې کوم دی نو یو داسې ماحول جوړېږي لکه د کور باندې ماحول جوړېږي. او نور موږ چې کوم دی نو د ابراهیم صاحب ډېر زیات شکرګزار یو چې کم از کم دونه ښه ارینجمنټ یې کړي وو او دونه ښه پروګرام یې کړی او موږ چې کوم دی نو دې ته زړه د کومې نه دا دعا کوو چې خدای دې د دوی دا پروګرام او دا څه ورکړي او خدای دې ورته دې پروګرام کې ډېر برکت